خپلو بچو ماشومانو د قرآن شریف په خوشحالو کې دا مجلس جوړ کړی دی. یقینا د قرآن شریف خوشحالي د دې عمره خوشحالي بله نشي کېدی. یو سړی به وادو کې په هغې به هم خوشحالی، هغې کې به یو تقریب جوړ کې عالمان او نعتخوانان به راوغواړي. د یو سړي به د زوی سنتي او یو سړی به د حج او د عمرې نه راغلی، لیکن په ټولو کې لویه خوشحالي قسم په خدای دا ده چې د یو انسان په کور کې یو ماشوم بچی دا قرآن شریف ختم کی، دې نه غټه خوشحالي بله نشي کېدی. نو دا نن د اشفاق صاحب محترم او د هغه درونو دپاره او د هغه د خاندان دپاره ډېره لویه خوشحالي ده چې خدای پاک د هغه بچو ته قرآن شریف زده کړ. الله د دې ماشومانو له د قرآن شریف د تلاوت توفیق ورکړي او دا اشفاق صاحب او د هغه کور والا او د هغه خاندان د په خدای پاک خوشحاله کړي. رونو مجلس د قرآن شریف دی، نو زم د قرآن شریف متعلق یو څو خبرې عرض کول غواړم. خو دا مجلس د قرآن دی او د قرآن شریف د خوشحالو دی. ګورئ زما دا خبرې به لږې په غور اورئ. قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی چې د خدای خبرې دی او د خدای کتاب دی. قسم دی که د خدای نه بابرکته ذات بل کیدی شي او د خدای د خبرو نه او د قرآن شریف نه د برکت خبرې او د برکت کتاب بل نشي کیدی. حضور پاک فرمایي که چا د قرآن شریف نه علاوه په بل کتاب کې هدایت لټاو نو دا گمراه دی. د حضور پاک مبارک حدیث دا د قرآن شریف شرح ده. ګورئ جدا شی نه دی او زمونږ فقه دا د قرآن شریف او د احادیثو نو ښکلې مسلې دي. نو درې څیزونه شو، یو قرآن شریف دا د خدای کلام او خبرې، یو د حضور پاک مبارک حدیث، او دریم نمبر فقه ده چې دا د قرآن او د حدیث نو ښکلې شوې مسلې دي. زمارو اوس قرآن شریف ډېر د برکت کتاب. برکت یې څنګه دی؟ که یو سړی تلاوت کوي نو ثواب دی پکې. حضور پاک فرمایي په یو حرف خدای پاک 10 نیکۍ ورکوي او بعضې صورتونو کې خاص فایدې دي. ګورئ نبی علیه السلام فرمایي چې څوک سوره یاسین وایي سحر وختي د ده به خدای حاجت پوره کړي، بلکې حاجت نه حاجتونه به خدای پوره کړي. او حضور پاک فرمایي چې چام قرآن سورت یاسین یو ځل ووایي دله به خدای پاک د قرآن شریف د 10 ختمو برابر ثواب ورکړي. چې کوم انسان د ماښام نه پس صورت واقعه لولي دله به خدای پاک فقر ختمی، غربت به ختمیږي. او چې څوک د ماسخوتن سملی او آیت الکرسی وای د ده او د ده د کور او د ګاونډیانو د کورونو به هم خدای پاک حفاظت کوي. او دا رکوټي صورت په قرآن شریف کې سوره اخلاص مونږ او تاسو دا سوره اخلاص یاد لولو، قل هو صورت. حضور پاک فرمایي چې دا چا 3 ځله ولوس دله به خدای د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکړي. او چې څوک 200 کرته سوره اخلاص اولولي د 50 کالو واړه ګناهونه به خدای معاف کړي. نورې فایدې پکې ډېرې زیاتې دي، لکه سورت فاتحه متعلق راځي چې دې کې شفا ده. او زه به اوس در یو مثال درکم چې تاسو به پیش. د حضور پاک صحابه کرام یو ځل په یو لاره روان، نو یو ګودرو د هغه ګودر هلکه لږ وبره د هغه ګودر په خوا کې دیره شو، شپه پرې راغله. نو چې شپه پرې راغله نو دا خلکو نه اوبه ډوډۍ غوښته، نو خلک شومان غوندې ډوډۍ ونه ورنه کړه. نو دې غریبانانو د صحابه د ګودر په غاړه ناره شپه تېره کړه. د صحابه خدای پاک مدد کوي، د کلي چې کوم مشر هغه مار وچیچ. نو دی وله منډې ترړې والې خو سړی ښه کېده نه، نور هم زیاتېده. او اوس هم د مار او د لړم علاج بغیر د دم نه بل نشته دی. هغه زمانه کې خو نور علاجونه نو.
نو چا ورته وی لکه د ګودر په غاړه دا میلمانه دي لږ سم غوندې سړي معلومیږي دي ته وایو که دمګرې ورسره نو دې میلمنو له رالل نو ورته څه وی وی یا لکه زمونږ مشر مار لړم چیچلی دی او سعینا له بکل شیء بخاری شریف کې حدیث دی مونږ وله منډې تر ووالې ولا ينفعه شیء هغه له څه فایده نه میلاویږي نو هل فیکم من راق تاسو کې څوک دمګر شته نو مشر صحابیو پکې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه هغه وی او مال دم راځي وی راشه مریض را نمري مشر را نمري چې دم پې واچي هغه وی زه مړه د شوم پړق بچو مونږ دنه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ م را نه کړه اوس خیراتي دمونه غواړئ زه به یې دم کم ټیک ټاک بشي خو شکرانه به راکوې اجرت چې ورته مزدوري وی څومره شکرانه غواړئ وی 40 ګډې چیلی دې ته شکرانه وایي دم منې که نه منې جواب راکې دم شته دم ثابت دی دمونه دا یو ډله به معتزله به یې ورته وي هغوی به دم نه منه اوس هم بعضې خلک دمونه نه مني دا زمونږ عقیده ده الحمدلله چې دمونه ثابت دی نو هغوی به وي دم نشته او ولې دم نشته وی دم خو د خولې هوا ده نو په خولې په هوا کې څه زور دی چوپ نارې که نو د بشیر جان غاښ خوږیږي مثلا نو که زه وله ډېر پوکي ورکم او چوپونه ورکم د غاښ دړ به یې ښه شي هغه به دا پراپیګنډه کوله په دې عقلي خبرو سړی ډېر زر دوکه کېږي نو د بادشاه په دربار کې مناظره جوړه شوه یو خوا معتزلي مولا و چې وی دم نشته او بل خوا زمونږ د اهل السنت والجماعت یو عالمو هغه وی دم شته نو معتزلي مولا وی دم خو نشته وی دلیل دی څه دی وی دوه دلیله مې دی یو عقلي او یو نقلي عقلي دلیل خو دا دی چې دم د خولې هوا د هوا چوف نو په هوا کې څه زور دی او نقلي دلیل دا دی چې حضور پاک فرمایي چې څوک دمونه استعمالوي په ده کې توکل نشته نو زمونږ دا ملا صاحب هوښیار هغه وی چې تا خو د عقل په توره ټول خلک ګمراهان کړل واقعي دا خلک وایي چې دم څه شی دی خو د خولې هوا د چوف نو په چوپ کې څه دي نو هغه ورته کنځل شروع کړل زمونږ دی ملا صاحب معتزلي ملا ته ستا مور او ستا ښځه او ستا خور نو چې چاته کنځل وکړي او د بادشاه په دربار کې خو دا ډېره سخته خبره ده هغه معتزلي ملا سترګې وپړسې دی رچه شو او بادشاه ته وي بادشاه سلامت چې دی ملا سره دلیل نشته نو په کنځلو سر شو او دا خو ستا بېعزتي وکړه چې ستا په دربار کې ما ته کنځل کوي نو بادشاه له هم غصه ورله او کوتک ته یې ګوتې کړې وی تا کنځل ولې وکړل او زما په دربار کې دی وکړل بېعزتي دې زما وکړه پرېږدم دی نه زمونږ ملا صاحب دی بادشاه سلامت دا ولې غصه شوې سترګې دې وپړسې دی او د دې معتزلي مولا هم سترګې وپړسې دی وی کنځل دې ونه کړل خور او مور به د چا وکنځې غصه به نه ورځي څرمن دې وباسم وی صاحب دا خو د ما د خولې نه هوا ووته ته خو خپله وی چې په هوا کې زور نشته دا خو هوا د خولې نه ووته دا هوا زور دې ومنه او که دې ونه منه زما وروڼو ابلیس څونه عبادت کړی دی امام غزالی وی 80,000 کال عبادت یې کړی دی څومره 80,000 دومره لوی عبادت ګزار بل نشته د فرشتو نه ما سوا او بره په فرشتو سره اوسېده خو د خدای پوټې ټکې خبره ونه منله الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه او د خدای مقابله شروع کړه خلقتني من نار وخلقته من طين زه درته سجده څنګه وکړم ابا واستكبر وكان من الكافرين نو خدای پاک د هغه 80,000 کال بعد په دې پوټې هوا لوکه په اوبو باندې هوا خو د خولې نه هوا ماته پرېږده د خولې هوا خو هوا بویه نو حضور پاک دمونه اچولی دي په صحابو بیا دم اچو
صحابي براغې نو لاړه مبارکه به یې د خولې نه راواغېسته او د مدینې په ځمکه به یې راښکه او د مریض په تندي به یې کش ورکه وی تربت وردنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. لاړه زما خوره د مدینې مبارکه او د مریض په تندي را کاږم خو شفا به څوک ورکوي؟ شوق جواب به شوق سره راکوي. شفا به څوک ورکوي؟ جوړونکي څوک؟ بیماری راوستونکي څوک؟ بیماری لرکوونکي څوک؟ عزت ورکوونکي څوک؟ عزت لرې کوونکي څوک؟ بچي اخیستونکي څوک؟ دا د خدای صفت دی. ګورئ ذهن کې واچوئ دا خبر عقیدې سره تعلق لري. که یو سړی واده وکړي او بچي نه کېږي دی به ډاکټر نه بچي غواړي که خدای نه؟ جواب راکې. دی به مولا صاحب نه بچي غواړي که الله نه؟ دی به پیر صاحب نه بچي غواړي که الله نه؟ دی به زیارت نه غواړي که خدای نه؟ الله نه به غواړي. دا ټول خدای ورکوي. روغ صحت د خدای لاس کې دی. علم د خدای دی. مخلوق بس یو کار بیسی. مخلوق د سبب په درجه کې دی. ډاکټر به د علاج کوي والله که دې جوړ کړي چې خدای دې نه جوړ کړي چې ډاکټر ځان هم جوړ نه کړي. خبره ټیک ده که غلطه ده؟ بچې به دله څوک درکوي؟ ټیک ده. ملا صاحب به دعا درته کوي، پیر صاحب به دعا درته کوي، پیر صاحب به راته وظیفه وښایي. دا یو سبب شو ستا ظاهري. او بچې به څوک درکوي؟ الله به درکوي. او چې خدای دې بې عزته کړي، قسم په خدای چې د امریکې بادشاه به هم لاندې ګرځي. او چې خدای دې له عزت درکړي نو غریب سړی به خوارچنګې سړی به او د رنګ نه به تورمي. حضرت بلال ته ګوره اوس د رنګ نه تک تور او غلام. او حضور پاک فرمایي بلاله څه عمل دې کړی دی چې جنت ته تلم د پیزار کشار دی مخکې مانه منډې وایي. دا پرنګ نه ده. دا د پیغمبر د سنتو په تابعدارۍ کې ده. د حضور پاک د سنتو تابعداري وکړه. قسم په خدای که ستا نه لوی سړی بل شته. او چې ته د پیغمبر د سنتو خلاف کې او د پیغمبر د سنتو دشمن نو ته د فرعون ملګری، ته د ابوجهل ملګری. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. څه مې وویې؟ یاد دې درته که نه؟ معنی څه ده؟ د الله تابعداري وکړه. دویم نمبر د رسول الله مبارک تابعداري وکړه. که ما درته داسې خبره وکړه چې هغه د الله او د رسول خبرې نو وبه منې، خو که ما درته داسې خبره وکړه چې د الله او د رسول نه چې په ځمکې وغورځوه